پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قیامت پر ورځ به الله د خپل پنډې نه پرده لري نو دا ټول خلق به الله ته سجده باندې پروزي خو چا چې سجده د ریاکارۍ دپاره کړې مونځ د ریاکارۍ دپاره کړی دی نو د املا به یو طبقه شي د لرګي غوندې به نیغ ودرېږي او ابن کثیر وایي شاته به وغورځي سړی سجده کوي مخې ته راغورځېږي دی به شاته وغورځېږي چا چې د ریاکارۍ دپاره سجده کړی او دغه خلق چې په دنیا کې دلته قرآن هم ذکر کړي دغه خلق کو چې دنیا کې به سجدې ته رابللی شو دنیا کې به ورته حی علی الصلاة ویلی شو حی علی الفلاح به ورته ویلی شو نیکان خلق به پسې ګرځېدل مانځل راشه جومات ته راځي به نه را خرو رمټو بیمار نو جومات ته راتلی شو خو نه راتله نو دی به قیامت کې د ذلت به دا وي چې ټول خلق مسلمانان دا به څه کي سجدې له لاړ شي او چا چې د ریاکارۍ دپاره سجده کړې د دنیا کې چې ما ته خلق ښه سړی ووایي ما ته خلق منځګزار ووایي د املا به داسې نیغه پاتې شي سجدې له به نه شي تللی په شا به وغورځوي او یا کوم سړی چې روغ او جومات کې اذان اورېده او مانځله نه راتله نو د املا به هم دقسې شي دلته قرآن وایي وقد کانو یقینا ودوي په دنیا کې یدعون رابلل کېدل به الى السجود سجدې کول ہوتا وهم سالمون دوی روغو نبرات لمانزلا فذرنی نو پرېږدما ومن هغه څوک یکذبو چې تکذیب کوي بهذا الحدیث په دې خبره حدیث دا قرآن شریف سنستدرجهم زر دې چې قلار قلار به ونیسو موږ دوی لره من حیث د هغه ځای نه لا یعلمون چې دوی به نه پوهېږي دې ته وایي استدراج دې ته وي کله کله الله رب العزت یو انسان هغه ناخوښه شي نو د دنیا مال دولت ولا ډېر ورکي چې د دنیا مال دولت ولا ورکي نو په دې الله رانیسي په دې الله ران یو سړی دی که نه او د الله نافرمانه دی او هغه سره مال نشته نو هغه به ګناه څنګه کوي کوم ګناهونه چې د وس کې دا خو کولی شي او چې کوم ګناهونه د مال سره تعلق ساتي خو نشي کولی که نه نو دا مال دی له الله ورکړي پرېږده چې ښه پې ځان خراب کړي ګناهونه یې زیات دې ته وایي استدراج کله کله سړی نه الله خفه شي موږ پښتانه وایو وي د آرام په بعضې خلکو باندې وي چې دی نو صاف وي په بعضې صاف ني نه دا چې په چا صاف دي که نه دا د خدای بدي شي او چې په چا آرام صاف نه دي که نه دا د خدای خوښ دي په دې ګورې ځان پوهې که بعضې سړی غلو کې ډایرک ګیر شي بعضې سړی یو داسې ناروا کارو کې ډایرک ورته کور کې څه بیماري پېښه شي ته د الله خوښ یې دا ګناه دله په دې معاف کوي تا په دې الله رابلي چې دا ګناه پرېږده توبه ترې وباسه او چې کوم سړی آرام کوي حرام خوري کوي رشوت یلی سود کوي هر څه کوي او الله ورته څه نه وایي که نه پوه شه چې دنه الله خفه دی دلې قبر کې ساتلی دی دې خبره ځان پوهې که استدراج دقې ته وي دنه الله خفه وي ګناهګار یې سړی ښه ډېر مال دولت الله ورکړ ډیر ولا ورکی دې ته وای په اردو کې اشاعر وي مچھلی نے ڈیل پائی کی لقمے پہ شاد ہے صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی د استدراج معنا دا غره سړی چې مئی نیسی کنه نو تشه کونډه نه ورچی په کونډه کې ورته سشنار سورواچی چینجی ورته کی نو انسان چې الله نیسی کنه نو د دنیا ورته په دغه کې واچي کونډه کې ورواچي اکونډه کې ورته ورواچي نو دی و جوړ ما زر الله مینه د ځکه الله د دومره مال دولت او دا گاډ او دا بنگلو او دا بچی را کړی نه الله سره مینه نه دا الله استدراج پښتو کې مونږ وایو سړی وي اوچت کم داسې اوچت کم بیا د ځمکې لرول د اوچتۍ یې ولې چې خو اوچت شي چې بره نه راوغورځي چې هډوکي دې ښه مات شي دې ته وایي استدراج الله خو اوچت کي بیا راولي